Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to IMS Learners, د خیبر پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ پېښور اردو جماعت چهرم د څلورم کلاس سټوډنټانو یا ماشومانو السلام علیکم. टेस्ट एडिशन निसाब 2020 के मुताबिक څلورم کلاس سټوډنټانو منګه په اردو کلاس کې کم د دې چې سبق نمبر 1 او هغه سبق مونږ ویلو مشکل الفاظ هم دا غي شیو. نن به مونږه د دې سبق 1 هم د دې بسکو ایکسرسایز وکړو. راځي چې سٹارټ کړو. دې مشق وکړو. ښه دا تلفظ سی کې دا مونږ نه پاتې شوی او د توقع دی ګوره دا به تاسو څنګه وای خوشنمای حکمت کومپلی شکر قوی شجر دل نادر قادر. اوس راځو د دې ایکسرسایز ته مشق ته. دا د پیج نمبر 3 او د حمد مشق ته. ٹھیک ده. نئے الفاظ दिए हुए अल्फाज के मायने समझे. खुशनुमाई खुशनुमाई से तो खूबसूरती इस्तवाले. कोम्पले कोम्पले से तो छोटी पत्तियां वाले वाले कम पानी चीवी कम गोटे चीवी आगे तो कोम्पले. कादिर हर किस्म की कुदरत रखने वाला. द हर किस्म कुदरत लरलो ताकत रखने वाला और ताकत लरलो वाला कुदरत लरलो वाला कम जाते अल्लाह ताला ने. दलता अल्लाह ताला ते इशारा रहा. حکمت عقل یا دانائی. حکمت څه ته وایي؟ عقل ته یا دانائی ته. بانے لگا څه مطلب دی؟ اچھا لگا ښه ولګېدو ښه لګي. دل څه ته وایي؟ ګرو. بادرو کا ته در ته اکټا ہونا. دل څه ته وایي؟ چې کله هغه کوم وریځې وي هغه ځای په ځای چې جمګټه وي راغونډه وي ګروپونو کې وي هغې ته وایي. ښه رط موسم ته وایي. ترترانه کانپنا چې کله یو کس یخني کېږي کنه هغه ترترانه هغې ته وایي. ښه کانپنا اخوځېږي لچېږي چې. نادر نایاب ته وایي چې هغې څه مثال نه وي. قوي طاقتور. بیا راځي आपने क्या समझा. وایي تاسو څه زده کړل. مطلب تاسو حمد ویلو تاسو دې کې څه زده کړل. د دې جواب به مالا په کمنټ کې راکړئ. ښه بیا راځي کالم ملا کر شعر مکمل کرے. کالم الف او کالم بی کالم راکړي دي دا وایي شعر مکمل کې نیمه حصہ دی خوا ده او نیمه دی خوا ده. دا به تاسو مکملوئ. ښه ګورئ. هر چیز کی ہے ادا نرالی. دې ته به څه راځي؟ حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی. جاڑے سے بدن ہے تر تراتا. हर शख्स है दिन में धूप खाता. دیتا بدا ہوگی دیتا بدا لائن دسی بولے. हाँ गर्मी ने जमी को तपाया. बाने लगा हर किसी को साया. دیتا बदा से बोला. पैदा किए ऊंट बैल घोड़े. हर शे के बना दिए है जोड़े. दा हर चीज जोड़ी पैदा करी. तारो बरी रात क्या बनाई. زمین کو بخشی عجب صفائی. دا کلمونو دا به داسې لاین سره یو بل سره ملاو کوي. دا کوم شعر دی دا به مکمل کوي. ښه اوس راځو دی بل پیج ته. پیج نمبر 4 ته. دې کې دریم نمبر سوال دی. وایي دیے ہوئے سوالوں کے جواب لیکئے. دلته ما سره سوالونه راکړي دي. وایي د دې جوابونه تاسو لیکئ. الف ب جیم دال ه. دا د سوالونه دي کوېسچن دي او د دې جوابونه موږ دلته په پیج باندې لیکلي دي. تاسو به هغې ته متوجه شئ. ښه دا د دې جوابونه دي. ګوره لومبی سوال دی. الف हर शे के बना दिए है जोड़े से क्या मुराद है. د هر یو چیز جوړې څه مراد دی. مطلب د هر یو چیز جوړې کړي دي اللہ تعالیٰ. د دې څه مراد دی. جواب به څنګه لیکئ. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زندہ سر یا جاندار کے نر اور مادہ پیدا فرمایا ہے. د دې نه دا مراد دی چې الله تعالیٰ د هر یو زنده مطلب د هغې نر او د هغې
کم ماده چې ده هغه پیدا کړې ده تاکہ انکی نسل باقی رہے ځکه چې د هغوی نسل باقی پاتې شي دین علاوه ګوره کو الله تعالی وغواړي د نر او د ښځې نه بغیر هم الله تعالی نسل بړاولی شي خو دا د دنیا یو نظام دی چې نر او ماده دا الله تعالی پیدا کړی ده نو دینه هر یو کم ځناور وي یا بل څه وي پلانټس وي نو ګوره دا ټول د څه شي کوي نر او ماده د دین خپل نسل بړاوي ٹھیک شو دین علاوه په هر څه کې ګوره نر او ماده وي بوټو کې هم شته ځناوران چرګې سپي وغیره بوټو کې د ګوره زیاتر تاسو کتلی کجوره وي یا دین علاوه پاینس دا نختر بوټی چې ورته وایي دې ټولو کې دا نر او ښځه وي ښه بیا بی نمبر اس نظم میں جن موسموں کا ذکر کیا ہے ان کے نام لکھے اور کسی ایک موسم کی خصوصیت لکھے دا نظم یې موږ سره راکړی دی دې کې کوم موسمونو ذکر شوی دی د هغې نومونه ولیکئ د هغې خصوصیات ولیکئ جواب اس نظم میں سردی گرمی بہار اور برسات کا ذکر ہوا ہے په دې نظم کې د سردی یخنۍ گرمۍ بہار اور برسات موسمونو ذکر پکې شوی دی اور गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और साया अच्छा लगता है और په ګرمۍ کې ډېره زیاته ګرمي وي او سوری سایه څه ته وایي سوري ته او سوری ډېر ښه لګي جیم نمبر حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی سے کیا مراد ہے جواب اس سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا میں جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے د دې نه مراد دا دی حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی چې په دې دنیا کې الله تعالی کوم یو څیز چې پیدا کړی دی دا د الله تعالی بې فایدې نه دی پیدا کړی د دې خامخا څه فایده شته د بوټو ځان له فایده ده ګوره د اوبو ځان له ښه ګټې فایدې دي ښه دې نه علاوه هر یو څیز الله تعالی په خپل قدرت سره پیدا کړی دی د دې خامخا فایده وي بیا بل سره راځي بل نمبر کم کوېسچن دی دال نمبر اللہ تعالیٰ کا شکر کس طرح ادا کیا جاتا ہے دو باتیں بتائے ہوئے د اللہ تعالیٰ شکر څنګه ادا کول پکار دی یو دو خبرې وایي جواب ګوره دو خبرې داری دو باتیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے شکر ادا کیا جاتا ہے د اللہ تعالیٰ تعریف کول پکار دی شکر ادا کول پکار دی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں اور د الله تعالیٰ عبادت چې کو دا یو قسم لا د الله تعالیٰ شکریا مونږ ادا کوو نو داسې هو پکار دي چې کله مونږ عبادت کوو خو په سکون سره ښه په آرام تسلی سره کول پکار دي او الله تعالیٰ د نعمتونو شکر ادا کول پکار دي ٹھیک ده بیا راځي هی نمبر دوسرے اور تیسرے شعر کی نثر بنائے کم دویم شعر چې دی او دریم دی د هغې شعر وایي نثر جوړ کوي مطلب چې کله نثر څه ته وایي هغه سبکونو ته وایي یو نظم وي یو غزل وي او یو نثر وي سبک یادوي ښه نو جواب به لیکئ دوسرا شعر ګوره اے اللہ ہر چیز کو تو نے عجیب پیدا فرمایا ہے اے اللہ تعالیٰ تاسو هر یو څیز ډېر عجیبه پیدا کړی دی اور کوئی بھی چیز راز سے خالی نہیں ہے او یو څیز هم د راز نه خالی نه دی هر یو څیز پیدا کړی هغې کې خپل راز پروت دی هغې کې خپل د الله تعالیٰ حکمت پروت دی تیسرا شعر سے دے رات کو ستاروں اور چاند پہ خوبصورتی دی اور دن کو صاف کیا روشنی سے وای د شپې چې کوم توري دي او هغه چې د سپوږمۍ ده دل تاسو خوبصورتی ورکړي الله تعالی څومره ښایسته پیدا کړی دی اور دن کو صاف کیا روشنی سے او د ورځې چې د ورځ څومره صفا وي روشني وي چمک وي دی په څه سره روشني سره د ورځ صفا کړې ده مطلب نور وي ښه رڼا وي څومره ښایسته مزه کوي مل کر کرے بات پسې دا راځي ها بیا راځي مل کر کرے بات وہی اس حمد کا کون سا شعر آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا اور کیوں گروپ میں اس پر گفتگو کرے وہی هم تاسو کوم شعر ډېر زیات خوښ شو او دې ګروپ کې یوځای شئ او په دې باندې گفتگو وکړئ صحیح ده دا هم خو موږ ویلی دی که نه فار اګزامپل دې کې چې ستاسو کوم یو شعر خوښ شي نو تاسو ویلی شئ ښه او ګروپو کې یوځای شئ په هغې باندې تبصره وکړئ او یو بل ته یې واوروئ مطلب چې څه ستاسو ولې دا شعر خوښ شو او په څه وجه خوښ شو ښه فار اګزامپل لکه دې کې زما خوښ شو چې پیدا کیے اونٹ بیل گھوڑے ہر شے کے بنا دیے ہے جوڑے ٹھیک ده چې الله تعالی اوښان او بیل پوه غویان او کوم ګوړې اسونه پیدا کړو او د هر یو څیز خپل خپل جوړه پیدا کړه زما دا شی خوښ شو نو ستاسو چې کوم خوښ دي هغه به تاسو ورته ولیکئ لفظوں کا کھیل دیے ہوئے حروف کی مدد سے
खाली जगह पुर करके हम आवाज अल्फाज बनाए حروف راکړي دي د وګور الف ته لام دی دال دی ړې دا دا څو د دلته فعل کې هم आवाज الفاظ ته جوړ کړي ګور نون ر الف دلته بسره راځي لام ی نرالی نو ګور هي الف لام ی خالی دلته به لام راشي ښا بیا راځي ګور نون الف دال ر نادي ګور نادر سره راځي نادر نو قاف الف دال ر قادر بیا دریم نمبر دی تی ری الف تی الف ترترا نو کاف الف تی الف کاتا ٹھیک شو بیا سلورم دی جیم واو ری ی سراجی دی نه جوړه غاف هی واو ری ی نو ګوړه دې کې لري راځي ښا راځو دی بل پیج ته اوس वही कवायद सीखे मिसाल के मुताबिक दिए हुए जुमले में से मुतजाद अल्फाज चुनकर मुतल्लिका कॉलम में लिखे دلته ما سره سره کړی دي جملو کې متضاد الفاظ راکړي هغه بیل کې دی خای متضاد الفاظ په خانه کې ولیکي لکه مثال راکړی شی بہادر اور گیدڑ بزدل ہوتا ہے شی چې بہادر وي او گیدڑ بزدل وي نو دکی یو ګوره بہادر او بزدل دا چې متضاد الفاظ شو متضاد داغي دیوسیز الټا ٹھیک شو لکه اسمان متضاد سره زمین ٹھیک ده نو بہادر او بزدل ٹھیک ده نو دا متضاد الفاظ شو بیا راځي दिन रात मेहनत करने वाले लोग कामयाबी हासिल करते हैं نو دې کې څه یو دن دی یو رات دی دا بدلته ولیکي दिन रात मेहनत کولو خلک कामयाबी حاصلوي गर्मी हो या सर्दी असलम छुट्टी नहीं करता गर्मी भी कोई यखनी भी असलम छुट्टी न कोي دي کې کم یو دی गर्मी او सर्दी دا بدلته ولیکي गर्मी او सर्दी फूल के साथ कांटे भी होते हैं बूढ़ सरा गुलुन सरा वही से भी कांटे غنی هم وی ازغی هم وی نو پول اور کانٹے دی کے راضی پول کانٹے زندگی میں خوشی کے ساتھ غم بھی ہوتے ہیں پر زندگی کی خوشحالی سره غم هم وی نو خوشی او غم دلته بول گئی خوشی او غم دا متضاد الفاظ دي ښا بیا لاس نمبر سره انسان اور حیوان سب الله تعالی کی مخلوق ہے انسان او حیوان ټول د الله تعالی مخلوق دي نو انسان او حیوان دا متضاد الفاظ دي ښا دا بدلته ولیکي پڑھے दिए हुए अशार दुरुस्त तलफ़ुज़ ले और आहंग के साथ पढ़े मतलब अशार दातासु ले और आहंग अल्फाज दातासु दी दगे की हुआ है ले और आहंग से तो वही आप इसमें यकजा करना बराबर करना या हम्मानी बनाना आप खपल मंस की उसे कौल या बराबर अवल और या हम्मानी अल्फाज जुड़ावल गोरा सभी कुछ खुदा का बनाया हुआ है ये गुलशन उसी का लगाया हुआ है ये खुश रंग फूल और पल प्यारे प्यारे ये दिन और सूरज ये रात और तारे ये आग और मिट्टी हवा और पानी सभी कुछ खुदा ही की है मेहरबानी कोई चीज अंदर रखी है कि बाहर समंदर की तह में है या है जमी पर ठीक शो नو دا به تاسو لے اور آہنگ دا به داسې وایي داسې به نه وایي چې سبھی کچھ خدا کا ہے بنایا ہوا ہے یہ گلشن اس کا لگایا ہوا ہے ګډوډ به نه وایي چې اخره کې به یو شان جوړوي یو شان आवाज به تیر وباسي نو دې ته لے اور آهنگ وایي ښا بیا راځي ښا دی بل پیج نمبر 6 ته वही कुछ नया लिखे सनई हुली कई दर्जैल तस्वीरों के बारे में दो जुमले लिखे तस्वीरां राकड़ी د دې باره کې دو جملې ولیکي د حمد باره کې ٹھیک ده وګوره دا سری پهاړ دی غرونه دي خان وګوره پهاړ الله تعالی نے پیدا کیے ہیں پهاړ چې غرونه چې چا پیدا کړی الله تعالی پیدا کړی یو جمله بداو لیکي دویمه بسو لیکي اونچے پہاڑوں پر جنگلات موجود ہے او برا پہاڑ باندې جنگلات مطلب کوم ځنګل دي بوټي موټي ټولو موجود دي دا د جملې شوي دا سره راځي دلته مسئول کې رات کو الله ने पैदा फरमाया है او شپه چې الله تعالی پیدا کړی دا رات کو چاند اور تارے چمکتے ہیں او د شپې کوم سپوږمۍ وي ستوري دا چمک کوي ښکاری رڼا کوي دلته لاندې وګورئ الله لومړی جمله وسنګ دي الله ने مختلف رنگ के फूल पैदा फरमाया है الله تعالی مختلف رنگ के फूल पैदा کړی دي لکه دا وګورئ سپین دي سره دي دویم مسنګ لیکي سرخ او سفید پولو کا الگ مزه ہے کوم سور چې او بیا سپین چې دی هغه ګلونو خپل
د دغه شان رنګونو خپله مزه ده ګلونو. بیا लास्ट नंबर राजी बूटे रे गोरा लंबे बसरी की दरख्तों की वजह से माहौल साफ रहता है, साफ होता है यानी د बूटो په वजह माहौल साफ وي. دویم مزه لیکي الله के हुक्म से हमें ऑक्सीजन درختوں से मिलती है. الله په حکم سره موږ له اکسیجن کوم ځای راځي؟ اگر درخت راکړي اکسیجن موږ له درخت راکړي موږ له कार्बन डाइऑक्साइड ورکو. ٹھیک شو. आओ करे काम अपनी पसंद की कोई और हम तलाश करके अपनी कॉपी में लिखे. تاسو دا شان یو هم د تلاش کې په خپل کاپي کې ولیکئ. امید لرم تاسو ټول به دې ځای پورې پوه شوي وئ. دا زمونږ سبق ون هم د هغې مشق اکسرسایز مونږ وکړو او ختم شو. انشاءالله بله ویډیو کې به مونږ تاسو ته څه کوو؟ بله ویډیو کې به مونږ سبق نمبر 2 کوم نعت شریف چې دی دا نعت به تاسو ته وایو او بیا به د دې مشکل الفاظ او مشق دا به هم کوو. ټیک ده؟ د مور پلار خدمت کوي مونږ ته هم دعاګانې کوئ او ویډیوز ګورئ ښه دغه دپاره سټډي دپاره. ټیک ده؟ پیپر دپاره خپل تیاری کوئ او دې سره زموږ ویډیو سرته ورسېده. مونږ له راکړئ اجازت. الله حافظ.